یم کلمې کاږي. نومونه زه څه کوم؟ که جج دی، که پیر دی، که فقیر دی، که خان دی، که ملا دی، که خانان دي، که سیاسیان دي، هېڅ زموږ زړه نه پرسوځي. لګیا دي بس کلمې یې وکاږي، کشې کې ټیغ به راوکاږي، کادو قامت صلی الله اکبر. دا بربادي ده، دا لار به سمول غواړي. عزیزانو دا جرګې موږ ځکه شروع کړي دي، جرګې به لکه مرګي دغه وکړي پر هر علاقه یې کوو، هېڅ چا سره بدي نه کوو. هر چیرې پښتون پروت دی موږ ورځو چې اوس سړی د موږ سره عقل شریک کړه، د موږ سره پوه شریک کړه. موږ تا ته خوند ورماپو لیکل دي، د قرآن شریف پر پاڼو لیکلي دي، خدای مې دې پرده کوي، خدای مې دې پرده کوي. که موږ دا نواب صاحب پښتونخوا ملي پارټۍ یا زموږ عزیزان، که موږ ستی پر سر سودا وکړه، تو خدای که به موږ نه وژنې، سم په ګولۍ مو ولې پر بله خوا بلاوه چې ملا مې ماته شېربېږي نه وطن مې خرڅ. اوس په یوه سړي دا کار نه کېږي، په 200 نه کېږي، په 300 نه کېږي. که 500 لیوني موږ لرو، 500 لیوني ملګري لرو، یو ځای به مې پر چا ور دغه کړي وه. یا نه جنګ کوو نه بدي کوو. عزیزانو د کام ناتار په کام راګرځي. ته د جمعیت علما اسلام یې زنده باد، ته د جمعیت علما پاکستان یې، ته د جماعت اسلامي یې، ته د فلاني پارټۍ یې. عزیزه زما ورور یې، زما او ستا عزت او زما او ستا بې عزتي سره تړلې ده، او زما او ستا عزت دا ځمکې سره تړلی دی. که دا ځمکه په عزت وه، مولوي صاحب ته به هم په عزت یې، دلته به الازهر یونیورسټي، دلته به ته خپل کتابونه ورته وایې. که دا ځمکه په عزت وه، دلته به اکسفورډ یونیورسټي، دلته به فلانا یونیورسټي، دا فلانا یونیورسټي. پرنګی چې دلته راتلی، پرنګیان په خپله وایي چې د افغانستان دغه پر موږ د مخه وو، ښارونه چې جوړ کړي. هرات د هرات خاص پر بیان کوي چې دا زموږ تر ښارونو ډېر ښایسته وو، ډېر پرمختللي وو. نو عزیزانو غړي به ناچ وو، ښه کام یو، لږ معمولي یو ځای نټ خراب شوی، راسې دا نټ ور وو، د کور بدۍ ختم، دغه پر ځان ودرو. داسې یعنې زه یار زه په خدای لکه د یوسف علیه السلام خوب دی، داسې په سترګو یې وینم چې پښتون به د دې وطن سیال ترین کام وي، د دې وطن به مالک وي، شته شمله به وي، خراب به خره زندګي. لږ چې موږ ځان سره پوه کړو، لږ چې موږ ځان سره پوه کړو. پلاره خبره، ترینګلې خبره، بدې خبرې، خلک به لګیا وي، پروا نه لري، کوي دی هر څه چې وایي. زموږ اقلیتونه هزارګانو به درې ګیلې وکړې. یو خبره بله، مذهبي خلکو ته، زه مذهبي سړی خو نه یم، ما پرون هم وویل قرآن کریم وایي تاسې د هغو ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. ابوالکلام آزاد خو د ټولو مذهبونو یو پیغام بولي. ابوالکلام آزاد صاحب وایي چې د ټولو مذهبونو د ابراهیم علیه السلام څخه راواخه پر راځه، د ټولو مذهبونو یو پیغام دی چې خدای منل په صحیح، د خدای وحدانیت منل او د انسانانو خدمت کول. په هغه کې موږ ته قرآن کریم وایي، واضح وړې وړې اصلونه یې دي چې وروره تعاونوا علی البر والتقوى. بس دا قانون دی د هر مسلمان دپاره. که څوک سیک، هندو، مسلمان، چرسي، شرابي، قاتل، پلانا پلانا د خیر کار یې کاوه، د قرآن کریم دغه دا ده چې دې ته مه ګوره چې دی شرابي دی، دې ته مه ګوره چې دی قاتل دی. چیش کوي؟ پر یو نالۍ باندې پل جوړي، کومک سره. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون مه کوه د ګناه او د بدۍ په کار کې. دلته عالم صاحب وویل، دا مشهور حدیث دی چې ته ورور راوګرځو، ظالم هم مظلوم هم. موږ دا جرګه به یو مهرباني کوي، زه خو سره کوم، پروکرار یې راسه واخله، پروکرار یې راسه واخله. موږ به ګرد یو بل ته دا حلف ورکوو، نواب صاحب هم پکښې، زه هم پکښې. زه د هر هیل چې یم، زما به پر قرآن کریم دا وعده وي، دا به په پښتو وي چې زما تربور که په تا ملامت و، که ما ملا وتړله زما مخ راته، که ما ملا وتړله زما مخ راته. دا به ګرانه وي سړی جوړي پنځه مړي کړي چې دا وخت حلاله کړه، په حلالېدو کې هم ګټه نشته. دا به درته وایم چې اوس سړی قرآن ته وګوره، جک یې ولی دي، بدکار یې کړی دي. خالي دا د ما مه غواړه چې د عیسی علیه السلام معجزه چې بسم الله الرحمن الرحیم مړی راپورته شي، نور اختیار ستا، هر څه چې راته وایي. او پښتانه
دا موږ پسې ګرځو نواب صاحب یې ډېر کور ودان په فیصلو کې اوس ښځه بنده کړې ده ښځې څه ګناه کړې ده ښځې څه ګناه کړې ده لږ علما کرام پروا نه لري د ما سې د ورونو خوابی دي شي د ما سې د عزیزان خوابی دي شي علما کرام به مهرباني کوي په هر جمعه کې په هر لمانځه کې به ور چاته وایي چې عزیزه د قرآن کریم د حکم مطابق ښځه د ورور نیمایي ده په مځکه کې په اوښانو کې په پلانا کې په پلانا کې په پلانا کې دا به ورکوي موږ غاړې په بندې کړي موږ څه چې هم زده کړی دی بل څوک خو نه شم ویلی لږ به مهرباني کوو عزیزانو پردي سړي ته یې ورکړی اوه شپېته اویا کاله سړي ته یې 14 کاله نجلۍ ورکړی چې دا خوارکۍ ژاړي د پلار کور پرېږدي دی په دغه سر ورننه باسي خو لور حق راپل کړه هغه غریب یې څه ورته وایي وایي درپل کې خړه ولکه خلاص وي دغه یار دې اوه شپېته کاله سړي ته ورکړی دی بیا روانه ده ما ته یې حق دارنګه نه دی دارنګه نه بخښل کېږي خلک زموږ خویندې دي زموږ لوڼې دي زموږ عزیزانې دي بیبي عایشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صدیق لور وه 40 کاله د مخه په عربستان کې ښځه داسې د روزه هم ارزانه وه د 2 کیلو شیدې وزه هم ارزانه وه چا به 40 ساتلې وې چا به 10 ساتلې وې د محمد صلی الله علیه وسلم د انقلاب بعد ښځه و دې هلته ورسېده نور په تفسیر کې زه نه ځم بیبي عایشه د سته د نیمو حدیثونو راوي ده چا ویل چا ویل چا ویل چا ویل بیبي عایشې ویل نو زموږ ښځې ولې نشي بیبي عایشه کېدلی زموږ ښځې ولې بیبي خدیجه نشي جوړېدلی او خوا به نه رسېدو ملایان ما به ووایي نه زه ښځه د نارینه ایمانداره بولم خوا به نه رسېدو زه ښځه د ورور پاک یم د پلار پاک یم د لور پاک یم دغه پاک یم در نارینه ایمانداره بولم پر مخ رزم خلک یې اوري نارینه زما زوی زه پکښې نارینه چې بل کال زبت ور واړی دی سترګې په واک نه دي چې ونې پرې کنډه واوښتې ملامت دا چې ملنګ ته یې ورکړي دا بابا د پلار د نیکه دغه خرابېږي ملنګ ته یې ورکړي شپه نه ته یو بله ته نو ځکه یې دغه جوړ کړي ول بابک نه دی لیوه دی زما پر ځوان یې نه دی د خپل نس پر ډکېده دی بابک نه دی لیوه دی دوی خو انسانان دي دا کشتیانو په دریا پر بې دا خبره نجونې به ویله او نارینه و باک نه به کوم ول بابک نه دی لیوه دی زما پر ځوان یې نه دی د خپل نس پر ډکېده دی بابک نه دی لیوه دی ښه اوږده بدله وه زما اوس نه ده په یاد عزیزانو دا زموږ وطن دی دا زموږ دغه دی دی چا سره بدي نه کوو هزارګان د ګلګت خلک چترال خلک نورستان خلک دغه دلته ګوجر هندکو سپیکینګ دا ټول زموږ د وطن خلک دي دا زموږ د وطن بچیان دي بلکل دا د پښتانه ذمهواري جوړېږي چې پښتون به د خپلو لږکیو سره بلکل د مشر ورور رنګه رویه کوي جوړې دي اکاډمیانې دي جوړې کړي د خپلو ژبو ګلګتي چترالي کوهستاني هر ژبه بلکل دا زموږ د وطن ذمهواري ده که د پښتنو د واک جوړ شو هر څوک به خپل تعلیم مورنی تعلیم په پښتو کوي پر مخ په خپل دغه کوو عزیزانو د وطن د جوړونې دپاره د پښتانه دغه خو ماته بیا خشمېږي تا کوټې خبره نه وکړه دا د پولیس د ظلم خبره نه وکړه چې ظلم دا ګرد ازماز او موندی د ایمان خلاص دي یوه خبره مهرباني خوا مه بدوي عزیزانو په دا اوس عمل موږ په خدا که یا د خدای د لارې سو یا د کام د لارې سو په دنیا کې دی بد کار سوای شرک هغه شرک چې الله پاک بیان کړی دی او مشرکي خو موږ کله کله وارکانې ته ناست یو وار قبر ته ناست یو دا هم علما نه خوښوي دغه شرک هماسې وه موږ پښتانه د دنیا هر بد کار کوو سود و پلانا و پلانا و پلانا و د خدای رام ناست د خدای رام دغه دی دا د کاریز که به ما تر اوسه پورې د نور خلکو بیریږم نه حیا مې جین کېږي که به ما تر اوسه پورې په ګرده څګزۍ کې یا نر یا ښځه لیدلي چې دی وایي زه نه یم جنتي ما دې خدای خواله ګډ جنتیان دي سودخور هم وایي ډاکو هم وایي قاتل هم وایي پلانا هم وایي هلکه څنګه په دغه عمل خو لکه زما په باغ نه بلځي
دا تاسې روانه کړې ده په دې خو ما په باغ ولک راسي چیش مې نه دي کړي درواغ وایه توبه مې د پلانې کار کوه د ښځو حق مور کوو دا مه کوو دا مه کوو عزیزانو بس الله پاک دې موږ پر دې کام رحم وکړي یو بل باندې به اعتراض کوو په طریقه ته به ما ته راشئ زه به تا ته درشم یو د بله به زده کړه کوو یو د بله به زده کړه کوو دا کام په ښو خویو ته رابولو جنګونه به نه کوو زه اکثره ملګرو ته وایم ستا په مذهب خوا بدېږي ډېره خوا دې بدېږي دغه رنګه پر هر سړي خپل مذهب ګران هر بلا چې دی مني هر بلا چې دی مني په ده په د غوني پر ګران لکه په تا چې ګران ستا په ژړه خوا بدېږي دغه رنګه د ده په خپل پلاني خوا بدېږي ستا د مور په سپکه خوا بدېږي د بل نه خوا وروره که د ځان د مندو عزت موږ کوو د بل مور ته به بد نه وایو که د ځان د خور موږ عزت کوو د بل خور ته به بد نه وایو جنګ پر څه شي کېږي ځینې خلک به دی لیونی دی ما پلار اصل دی زما مور اصل دی زما خور دی د بل پلاني داسې او پلاني داسې دا غلطه ده خپله خوله امکلا ده بلا ده تر خپله وسه به کوشش کوو چې یو پوه سړي ویلي ول په کوم سر کې چې ژبه یې په هغه کې بل ټپ نه وي خو خوله یې په کنټرول زنده باد نور څه شي عزیزانو وخت نه وخته کوي اته نیم بجې دي اته نیم کې سوات دي خبره دا ده موږ پښتونخوا ملي پارټۍ د دې سره وعده کوو د تېر راغلي زموږ عزیزان که به موږ دا جرګې د دې دپاره راغواړو چې سهار د نواب صاحب د قومي اسمبلۍ ممبر یې زه د فلانا ممبر یم زموږ د کور خراب شي زه قسم دی چې دا جرګه راته ووایم قسم درته وایم دا جرګه طاقتوره کوي دغه زموږ پارلیمنټ دی دغه زموږ پارلیمنټ دی دا جرګه را طاقتوره کوي قسم دی چې تا نه یې راته ویل زه ولکه ودرېږم چې ته نه راته وایې نواب صاحب ولکه ودرېږي په کار دا ده چې کار اهلکار ته وسپارو خپل صفونه برابر کړو زما پر تا څه پور دی ستا پر ما څه پور دی یو کام خلک یو کم حال ته ولوېدی موږ دا لوی موټران زه د ځان دغه ولک کوم خلک وایي خدای څه وایي قسم زه ترخان ته کښېنم هېڅ